بسم الله الرحمن الرحيم. والنوع الثالث المؤقت بوقت مشكل توسعه وهو الحج، فإنه فرض العمر ووقته أشهر الحج، وحياته مدة يفضل بعضها لحجة أخرى مشكل. وليس من ده مامور به بیان شروع کړو. باقي کوم بحث اول د مامور به دو اقسام بیان کړیو، مقید او مطلق. به دویم جز کې د مطلق تعریف مثال حکم بیان کړو، او په دریم جز کې د مقید تعریف او دغه اجمالی اقسام. څلورم نمبر کې به د مقید بالوقت قسم اول بیان کو، او داغي بیان هم کو چې وخت ور ظرف وي، شرط وي، سبب وي. او به دویم په دغه جز کې دویم جز دا چې لکه کل وخت سبب نه جوړیږي، او دریم دا چې کل نه جوړیږي نه به څه کوو، جز به جوړیږي. د غیر لپاره څلور صورت جوړیدل، او منځ کې به اعتراضونه او راتل دغه جوابونه هم کړي او تفریعات هم کړي. به پنځم باس د مقید بالوقت دویم قسم چې وخت ولا معیار وي او شرط وي، او شپږم باس د مقید بالوقت دریم قسم چې وخت ولا معیار وي او سبب نه کوم چې پرون ویلو. نو دا ورپسې اوم باس شو چې ونه والثالث المؤقت بوقت مشکل. تاسو ګورئ مونږ موږ شروع کې ویلو چې د مقید بالوقت د پاره عام خلق لکه نور وغیرہ والا څلور صورت جوړي، او زمون صاحب د وسامی چې هغه ول درې جوړ کړي. مقید بالوقت وقت درې اقسام بیان کړي. عام خلک چې د مقید بالوقت څلور اقسام بیانې، هغه کې اول نمبر دا و چې وقت د مؤدا د بار ظرف وي، او د ادا د بار شرط وي، سبب وي، او د وجوب د بار سبب وي، او د ادا د بار شرط وي. دغه وکنه نظر د مؤدا د بار وي، شرط د ادا د بار وي، او سبب وي د بار د وجوب. دویم قسم چې وقت د مؤدا د بار معیار وي، او د وجوب د بار سبب وي، او شرط ممتویل مال شرط وي، او د ادا د بار شرط وي. دوا او دریم قسم پرون سبق کې مونږ ویلو چې وقت د مؤدا د بار معیار وي، او د وجوب د بار سبب نه وي. څلورم قسم زمونږ مصنف دغه دویم او دریم یو کړیو کا دې ته کتلیو چې معیار دی بس دواړه یو کړیو. څلورم قسم او زمونږ د مصنف د رائے موافق دریم قسم هغه دا دی چې وقت د مؤدا د بار من وجه معیار وي او من وجه ظرف وي. وقت چې د مؤدا لپاره ظرف هم جوړیږي او معیار هم جوړیږي، او د دې نوم دی المؤقت بوقت مشکل توسعه. دا نوم دی هغه مؤدا چې موقت وي به وقت په یو وخت باندې، داسې وخت مشکل توسعه چې توسع مشکل دی. لږ بر وګورئ مونږ دا خو بیان شو چې وخت ولا معیار هم وي، وخت ولا ظرف هم وي. مثال راته وای د دې مثال حج دی، راځي د مثال په بیت کو څنګه معیار هم دی او حج او ظرفیت او معیار دواړه دي څنګه دي. نو دوه طریقې دی، یو طریقه نور انور کې ده، او یو دلته خپل ذکر کړی ده، مولا یعقوب هم ذکر کړی. هغه دا ده چې دا سوچو کوي د حج ورځې چې کوم دي کنه کم کې چې احرامي صحیح شروع کیږي، هغه 70 ورځې دي. شوال ذی قعده ده، او لس ورځې د ذل حج دي. دا څو ورځې شولې؟ اویا ورځې شولې. دا د احرام ورځې دي. کچا بدی کې احرام تللو احرام صحیح دی، او کدی نه مخ کې تللو به اکرام مکروه تحریمی دی. د حج د باره کې څوک طریقه د حج د باره د دې ورځو نه مخ کې احرام تړل مکروه تحریمی ده. ټول څو ورځې د حج شولې، او تاسو ته معلومه ده حج خو صرف 15 ورځو کې ادا کیږي، بلکې 2-3 ورځې کې ادا کیږي. نو ورځې 70 دی ادا کیږي 2-3 ورځې کې. دا ظرفیت معنا شو لګره معیار والا شو، دا ظرفیت والا شو. لا پوهه نه شوي خبره ما
لکه څنګه چې مونږ د باره یو غنټې او خلک یې کوي په 10 منټه کې هغه شان دلته اویا ورځې دی او دا کېږي 2-3 ورځې کې دا خو ظرفیت شو او من وجه معیار هم دی مولوي صاحب معیار داسې دی لکه کله چې وقت د مؤدا لپاره معیار وي نو په هغې کې د مؤدا سره بل شی ادا کېږي لکه وقت د صوم لپاره معیار دی د یوم صوم نه علاوه پکې بل صوم ادا کېږي واجب نه علاوه ور سره پکې نفل ادا کېږي یا نفل ادا کې واجب ور سره پکې ادا کولای شي نه شي دغه شان د حج رزم دی صرف او صرف یو حج پکې ادا کېږي بل حج پکې نشي ادا کولای نفلی حج پکې نشي ادا کولای بل فرضي پکې نشي نګه دې جهت ته وګوري به مشابهت د چا سره شو معیار سره شو دا نور انور کې خدای وجه او بل وجه خدمت مصنف خپل ذکر کړی دا ووري ولې چې یو سړي باندې حج فرض شو نو دا سړی به خالی نه روان کل د کوم حج ورځې دي هغه پورې به دا ژوندې پاتې کیږي یا نه پاتې کیږي روان کاله پورې ژوندې پاتې کیږي نو په عمر کې د حج د پاره د یو حج د عمر چې دی دا ضرب د یو حج نشو بلکې د دوه حج شو یو دې کې کولای شو او بلکې هم کولای شو نو مؤدا چې په وخت کې یو نه علاوه زید زیږي نو ضرب وی کې معیار وي ضرب وي پوه نه شولې به څه ویل یسړي باندې حج پر شو او ورځي شروع دي او حج یو کوی یو نو کو دې څه منکار نشته لري او وخت یې دو د حج کم بل ورځ بل بیرراله بل کال حج کم ټیم دی هغه مر علی هغه پورې دا ژوند دیو بل کال را لغه پورې ژوند دی بل را لغه پورې ژوند دی نو د عمر چې د ډیرو حجونو احتمال لري کړي یو لري د ډیرو نو د عمر چې کوم دی دا داسې شو لکه ضرب چای ډیر مضروب پځي کی او د عمر داسې عمر شو چې ډیر حجونه پکې ځي نو وخت البدی اعتبار سره څه شو ضرب شو او کشر دا سړی حج په پر شو د حج ورځې تیر شولې به او بل کال ته ژوندې پاتې نه شو وفات شو نو د عمر چې ودی کې صرف او صرف د یو حج ادا کېدل ممکن زیات نو نو په دې اعتبار سره د چا سره مشابهت شو یا سره وای نه شولې به بهرحال ثابت شولا چې حج د پاره یو داسې مؤدا د وخت ولا د ضرب صلاحیت هم لري او معیار هم صلاحیت هم لري من وجین معیار دی من وجین ضرب دی الفاظ دیگر داسې نشو ویلې چې بس خالص ضرب دی لکه صلات کې ویلو داسې نشو ویلې خالص معیار دی لکه سو کې ویلو به اعتراض وکړ تاسو لنون ځخې نوم راته وایا المؤقت بوقت چې موقت وي یعنی مقید وي په یو وخت باندې داسې وخت مشکل توسعه چې دا غي توسع مشکله پراخواله مشکله یعنی ظرفیت مشکلی پراخواله معنی ظرفیت دی کنه دې څنګه ظرفیت مشکل دی دا شان معیاریت هم مشکل دی تر اشکال نسبت توسع ته وکړلو او تزیق ته دیونه کړو دې څه وجه ده پوه نه شولې به بلکې دا سی ویل پکارو بوقت مشکل توسعه وتزيقه او یا بل دا سی ویل بوقت مشکل تزيقه صرف توسع ته ولې نسبت وکړو جواب دار مسله د سروانه د مولوی صاحب جهاد د ظرفیت ته اعتبار ورکول پکار دي او کنا جهاد د معیاریت ته اعتبار ورکول پکار دي دغه اختلاف دی امام ابو یوسف رحمه الله وای جهاد د معیاریت ته ترجیح ورکول پکار دي امام محمد سے وای جهاد د ظرفیت ته توسع ته ترجیح ورکول پکار دي او راجح قول د امام یوسف سے دی راجح قول په مقابله کې مرجوح قول دا سی لکه چې یمنا او قدرت مفتی کې دیګه مرجوح قول دا سی لکه گویا چې نسرشته دینا ځکه د دې اشکال نسبت هغه تصور د امام موسف کوم قول کنه راي موافق او ظرفیت ولا هغه د اشکال نسبت کو به وخت مشکل چې مشکل له توسع معنی ظرفیت مشکل له معیارت نه دی مشکل صحیح دی دا سی خو د بدینم کې پوه نه شولې خبره اور نور خبر آسان لگا ونو ثالث او درې منوا د انواع مقید بالوقت نا او زمنګ د ترتیب په لحاظ سره کوم چې نور ذکر کړي څلور منواله المؤقت بوقت مشکل هغه دار چې موقت هي بوقت مشکل په یو مشکل وخت سره بوقت په یو وخت سره مشکل توسع چې داغه توسع مشکل وي او الحج دا حج دی دا څنګه
مشکل توسع وي څنګه فإنه دا حج فرض العمر دا د عمر فریضه ده ټول عمر کې یو پیر لازم دی او وقت هو اشهر الحج او د دې وخت چې دا د حج میاشتې دي چې 70 ورځې جوړیږي وحیاته مدتن او د ژوند یو مودې پوری چې دومره مودې پوری ژوند دی يفضل بعضها لحجه اخرى چې زیاتی پاتې شي بعضی مودا د بل حج د لپاره مشکل ده داسې کې دي شي دا خبره مې پکې نه وکړې مولوی صاحب نو ما تاسو ویلو کچري امدې کال کې وفات شو بل کال ته ژوندې پاتې نه شو نو معلومیږي چې د ژوند کې صرف د یو حج وخت وو یو حج ادا کولو صلاحیت نو به معیار شو او که بل کال ته ژوندې پاتې کیږي نو به ډېر حجونو صلاحیت پکې نو به مشابهت د چا سره ظرفیت سره اوس دا خیبه خبره مې پوینټ مې پریخو اوس دا سړی پته لګي چې روان کال ژوندې پاتې کیږي کنه ژوندې پاتې کیږي پته نه لګي کنه نو که پته لګیدل یو خبره وا پته نه لګي نو موږ وایو چې پته نه لګي وس ظرفیت معنا به کراولو چې یو کال دوه پورې ژوندې پاتې کیږي کنه معیاریت مالی له ترجیح ورکو چې کال له ژوندې نه پاتې کیږي مري یوه پته لګي چې نه لګي ځکه موږ ویل چې بس په وخت مشکل نه انا سي پی دا خپل بیان کړم دا نه د ژوند پته لګي روان کال له ژوندې پاتې کیږي کنه او نه د مرګ پته لګي لہذا ژوند یقیني نشو چې نشو موږ ته داسې نشو ویل چې ضرب دی ولا او نه مرګ یقیني داسې نشو ویل چې معیار دی دوړو مشکل شو هدي او حیات او ژوند دې سړي چې یو مودې پوری داسې مودا چې يفضل بعضها چې زیتی شي بعضی مودا د حج او اخرى د پارهم او ضرب تی جوړ شي مشکلون دا هم مشکله ده ومن حکمه بدی پوهه شو بیان ختم شو سی حکم موري بر وګره مله سي دا د وخت ویلو دې په حکم مبارکي د صاحبانو خپل منځ کې اختلاف دی امام محمد رحمه الله وی حج چې حج اغا ترجیح ظرفیت لره ورکي او تاسو ته معلومه ده توجه چې کله د مؤدا لپاره وخت ضرب وی لکه صلات د لپاره چې وخت ضرب دی نه دا لازم ده چې څنګه ټیم داخل شي مونږ په دغه وخت کې وکي نه اخیر وخت پورې کوم وخت کې تا ته اختیار دی کاول وخت کې دیونه کو نه ګناګاریږي امام محمد صاحب دقه له ترجیح ور کوي که حج درمانه فرض شو ظرفیت پکې ظرفیت معنی پکې د په وخت کې د حج په وخت کې د حج د پاره لہذا اول وخت کې نه دی لازم او کاول اول کال دیونه کو ګناګاریږي نه علم دې لکه مونږ په شان امام ابي صبر رحم الله معیار له تزيق له ترجیح ور کوي ودا خو حج د پر وخت معیارم دی لہذا څنګه درمانه حج پر شو په اول کال باندې درمانه لازم نه حج وکي و دې نه کو لکه روزه درمانه لازم او و دې نه ولا ګناګاریږي کنه امدق شان حج درمانه لازم دی و دې نه کو درمانه ګناګار شولې مردود شهادت شولې فاسق جوړ شولې ولې ونه اکه حج وکړو دویم کال دریم کال مردود شهادت کوم ابم ته ختم شي شهادت به قبليږي د فسق حکم نه دی لري شي فاسق بہت به نه وي ګناګار بم به نه پیږي به خلاصه دا چې امام ابو یوسف رحم الله وی ک پاول کالیونه کی ګناګاریږي امام محمد سے وی ک پاول کالیونه کی نه ګناګاریږي ها دومره خبره ده ک چری د ته پته ورګدل چې نور ژوند نه پاتې کېږي مو بهم نه کې به دغه وخت ګناګاریږي به ځکه به وخت فوت کیږي یاره نه مال ختميږي او به ماج نه کوي به ګناګاریږي ورسې دې مسله باندې نو خبره مولي سي باوري دا سمر د اختلاف سره په یو شي کې د ګناګاری دوه کې دا کاول کالی نه کوي ګناګاریږي کنه امام یوسف سے به ګناګاریږي معیار له ترجیح ور کوي امام محمد سے ظرفیت له ترجیح ور کوي نه ګناګاریږي پاد شولدا خبره قدرم کال څلورم کالی کوي بهر حال ادا د دواړه وي ازنه د قضا ده وګورئ ومن حكمه حكم دین ویداده ان عند محمد بنزد امام محمد صاحب رحمه الله يسعه التاخير اسری ته گنجائش تر تاخير جائز تاخير الله لكن بشرط لیکن تاخير ولا جائز ده خو بده شرط معنی الله يفوته في عمره چې عمر کې د فوت نشي کني به ګناګاریږي وعند ابي يوسف رحمه الله يتعين دا متعین دی بده کس معنی ادا في اشهر حج د حج په میاشتو کې من العام الاول د اول کال معنی
دا حج په میاشتو کې بیا ادا کول لازمو دا ولی وایو امام یوسف سے وی احتیاطا احتیاط د وجنه وی مفعول له ده احترازا للفوات او د دې د وجنه د احتیاط نه بدل له چې د فوات نه بچاو راشي د سینه چې حج ته فوت شي وسی کې ورستو د ژوند پته نه لګي نو څه ډایرک وکا کې دې چې بل کال ته ژوندې پاتې نشي نو به ګناګار لاړ شي نو وی وظهر ذلك اثر د دې اختلاف چې دا ظاهری کې په حق د ماسم کې بس تامه تویلی و صرف ګناګاری دو کې امام یوسف سے وی ګناګاری کې محمد سے وی لا غیر بل شي کې اثر د اختلاف نه ظاهری کې څه مطلب تر دې واوري مولوی صاحب ایا و دا کم تعین چې کنه صرف په دې اعتبار سره چې ګناګاری کې کنه نور بل اعتبار سره نشته لا غیرو باندې تفریق کوي کې یو سړی د حج فرض شو او په دغه اول کال باندې یا دویم کال حج فرضی نه دی کړی نفلی حج ادا کوي ادا کولای شي کې نشي ادا کولای شي نفلی حج لکه یو سړی باندې فرض مون شته او دا فرض مون نه ادا کوي نفل کوي په دغه وخت کې کیږي که نه کیږي ماسپخیم ټیم د خلک نفلون د لګیدلې فرض مون ذخیره کوي ماجیګر کې دغه شان کوي مخصن کې کوي که نه کوي نو څنګه چې په وخت د مونځ دی چې د فرض پریدی او نفل کې نفل دی ادا کیږي همدا قشندل تم دا یو سره نفلی حج ادا کوي ادا کولای شي اگر که فرض په لابات دي ته مسله پوه شولې هجي حتى يبقى تردي چې باقي بباتي النفل نفل مشروعا مشروع بدی کی ځکه تعین به کې دومره نشته څنګه چې معیار کی چې لکه صوم کې کده روزنی نفلی روزنی ولا رمضان کې نفلی نه کېدله فرضی کېدله دلته هم داسې وای داسې تعین دلته نشته دی خیال مو کوم ها اعتراض به وکړه کې یو سړی ساسو د پوس کو یو سړی مطلق دا وای چې حج کوم حج په بر شوی دی او خالص دا وای حج کوم دا وسنه وای چې نفلی کوم دا ور سره ونه وای چې فرضی کوم صرف وای حج کوم حج نیت وکي نو کوم یو بادا کیږي انا په جواب کې وای فرضی ادا کیږي دا به اعتراض معترض به وای معترض به اعتراض کوي تا خو ویلو چې دا وخت د فرض لپاره متعین نه دی نفلی په کې هم ادا کېدل شي نو فرض هم ادا کېدل شي نفلی هم ادا کېدل شي نو مطلق نیت یو کو ته څنګه فرضی نه ګرځي دوه احتمالات چې بکیری دا خو د کنایاتو نشو کنایاتو کې چې یو معنا مراد کې نیت بکې کنه وکي نو بغیر د نیت څنګه دا وای چې فرضی حج ادا کیږي تراس پوه نه شولې جواب دا دی مونږ چې یو سړي باندې حج فرض وي او یو سړي باندې یو شی لازم وي تاسو داغه حالت ته وګورئ ناغه به لازم ادا کوي کنه یو زیاتی کار وکړي وګوره یو سړي باندې دې ملي سما باندې قرض دی او 100 روپۍ زه 100 روپۍ ورکړم کومه دله اساس څه خیال زه به قرض خلاصوم کنه چې صدقه به کومه ځکه یو عاقل سړی اول خپل کوم شی به واجب یې اول ختمه یو کوم چې به واجب او لازم نه هغه رستو کوي دا د حال ته منګورو دی حالت ته حالت دا تقاضا کوي چې عاقل بالغ سړی دی کوم حج چې کوي اماغه به کوي کوم چې به لازم دی نه نفلی کنه استا خبره به بالکل ټیک ده دوه احتمال پکې شته تعین ولا نیت ولا پکارو او کله کله د تعین د بار نیت کارور کوي او کله کله حالت کارور کوي لکه یو سره خزي ته ویوزا نه کني تیم طلاق واقع کیږي کنایاتو کې دا سیده کنه ده او کچره دلالت حالي جګړه او شوري به وته یوزا د سې کني دا هیڅ دقه حساب دلته دی اګه ته به اعتراض وکي چاله کبه د نفلی نیت کولو کنه ام نفلی دین ادا کیږي ولی حال به خبره دلالت کوي چې فرضی دی ادا شي نته وته جواب کیوي چې کله د نفلی نیت کو نفلی ادا کیږي ولی ځکه د نفلی دی نیت یو کو دلته بنفل تسریح ولا نص شو به یعنی دا صریح شو بنفلو کې او په حج د بار چې او کنایه وا دلالت حال په دلالت کو نو صریح قوي کنه دلالت غیر صریح قوي صریح قوي ځکه نفل داړو وګورئ وجوازه جواز د حج عند الاطلاق په وخت د اطلاق کې مطلب نیت د فرض او د نفل ونه کی دا بدلاله تعین من المؤدي دا د وجه د دین دی چې دلته دلالت چی
بدلالت تعین دلالت د تعین شته د مؤدی د طرفه څنګه اذ ظاهر او ځکه ظاهر چیرې انه اغداد اجدا مؤدی چیرې لا يقصد النفل دبا قصد نفلین حج نه کوي وعليه حجۃ الاسلام حال دا چې د معنی حجۃ اسلامي تاسو نه کوي وې شولې به بس